السلام علیکم یورز، امید دی چې تاسو به ښې او د صحت په جامو کې وئ. داسې ده چې نن زموږ ټاپک چې دی نو هغه د اکسل په باره کې دی او اکسل کې به نن موږ دا زده کوو چې موږ څنګه کولی شو چې په دې کې ایډیشن وکړو، یو څو نمبرز چې دي هغه جمع کړو. نو راځئ سکرین په طرف. د ټولو نه اول خو به تاسو از ایکول ټو دا د دې فارموله ده سم، بیا دا بریکټ اوپن او بیا به په دې یو باندې څه کوئ کلیک کوئ. صحیح ده، څه کوئ دا تاسو کتی شئ E2 کاما E3 کاما. تاسو چې څنګه په دې باندې کلیک کوئ دا به تاسو ته ځان له راخلي. صحیح ده، تاسو صرف کولی شئ چې لاندې کاما ولګوئ او بیا به دا بریکټ څه کوئ کلوز به کوئ او انټر به کلیک کوئ. دا به تاسو ته د دې ټول پرایس چې کم دی د دې ایډیشن به وکړي او جمع به کړي. دا شوه یوه طریقه. بله طریقه هغه د دې نه هم څه ده اسانه. تاسو کولی شئ چې از ایکول ټو سم، بیا دا بریکټ اوپن او په دې باندې کلیک کوئ. دا چې څنګه تاسو لاندې داسې سلیکشن وکئ دا بریکټ چې دی دا به کلوز کوئ او بیا به تاسو انټر کلیک کوئ. نو کتی شئ هغه شانتي سیم آنسر راغی 611 611. صحیح ده. بله طریقه دا ده چې تاسو کولی شئ چې فارموله هم دا سیم ده، صرف طریقې جدا دي. از ایکول ټو سم، دا بریکټ اوپن، د دې به اوس ایډرس موږ معلومو. صحیح ده، دې ته کالم وایي او دې اخوا دې خوا ته څه وایي رو وایي رو. ټیک شو. نو دا ای دی او دا په کم ایډرس باندې پراته ده په 2 باندې. دا تاسو یې کتی شئ. نو موږ داسې هم لیکلی شو. که داسې تاسو ته پته نه لګي نو تاسو په دې باندې کلیک وکئ او دلته تاسو کتی شئ دلته به تاسو ته شو کوي. ښه څه کوئ E2 ای دا دی او 2 دا دی. صحیح شو. E2 تاسو ولګاو لاست ون په دې باندې به کلیک کوئ، تاسو ته هلته هم شو کوي. ټیک شو. دا یې له پاسه E5 ای دا دی او 5 دا دی. تاسو دا چې څنګه سره کړو نو دا کم بریکټ چې دا به کلوز کوئ او انټر به کلیک کوئ. تاسو کتی شئ چې سیم آنسر رالو. د داسې ویډیوګانو دپاره تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.